نقول بمعذرات والدين بين الكلمتين ولا تعطيل من إلى أخذ بشاكي لما الاستخلاص على خلاص المخطط فراسي زر خانه شاست جوړ یاست خیر یاست تاسې دلې ده چرمن لاړې مخته ها بس لسردار سکندر جدید خواهد کردی جدید المصرف لراسي لسردار ساکت خانتا بغیر کردی لملك عماد زيد فجديد خواهد کردی جدید راسي المصرف لا سردار عمالله متخيل خواهد کردی جدید راسي المصرف سردار ساکت خانتا منگاتا کردی لسردار نشيد بخيل خواص كوني شديد راسي دا مقصبتا لغابتنا لا خواص كوني شديد راسي دا مقصبتا زنامي خلص خواص كوني شديد فخلص عيوبا نكيني كشال خوال خلص خواص كوني نكيني او كل خلص زمون ودوسيس اولادي لغو خواص كوني شديد نكيني لسردار فتح خان متخيل خواص خلوجي في المقصد ثلاثين لسردار فتح خان متخيل بخار سردار اسكندر في جديد خواص خلوجي في دراسي المقصد ثلاثين دعوت ملارة رسولي دي دعوت ملارة خواص خلوجي في المقصد ثلاثين لا عجيب عجيب متخيل خواص خلوجي زامت وخلوجي في المقصد ثلاثين لك تلاش دايره كده في فيديو تلاش ديس نبل تمام دايما بيس انا بيس لذاكر خان خاص كذي دخل الميراني لذاكر خان دخل لكن يصير خاص كذي دخل بكيني لكن يصير دين خاص كذي دخل بكيني لأن الزبا عدد جديد خاص كذي دخل بكيني ورسول الزبا عدد جديد سردار جدا مطمئن في جديد او سردار سکندر جاي راغلي دي دراسي دمك وفرسي دهوري بابك ملان را رسجل دي خاص وكون زامت وكون يسيد دمك فراسي نزاكر خان خاص دي بلين بكرالي نزاكر خان موج لنجاكار پڑیا نزاكر دي خاص دي بچيني مولا سردار ساکت خان انتظاتا طويلة باخذ معذرات والي سنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم
جزاك الله لدعوني كل بخواتي دي تشيني وقرار ساكت خان ترى فكرني سبيل بعد كل يوم لم يكن بالقضية مخاطب تقليد بالشيء لكن يطير الله فأكثر من سبيل الحق شيء من فجاء ساكت بقلبه और कम चार चिंता जाने को मक्के की दल आगे माधव से वाली मोर्चा पूरा कर देंगे साथ में लगाने की सदा साथ काम करते हैं खुद खुद सफल ना करता बेतरम जाहिर को और मुफक्किर को बेतरम को सरदारान बेतरम मुसलमान मौजूदगी मेहमानों का तो सदा साथ काम करता होता है खुद सफल जाने वाला होता है जज़ाकल्लाह सरकारों का कबायले हमारे दिल मौजूदगी सरदार साकिब खान सरदार उमर अशरफ खान शहादत सालिहाती खिलान चार अफसर सच्चे कबायले हमारे वजीर और मुख्य कार्यक्रम सरदार अशरफ खान शहादत रजा और सरदार साकिब खान समझ सकते हो कबायले खान खान या बकोल वफर बपारा या तेरा या तारीख रजा बकाबादी हजे सादा मकाने अंदाज लेवायों का सरदार साकिब آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا الله والعلي الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وتعافيك من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي نفرها إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم حسن مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك ونبيك الأمين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم كم دلائل الأمور تتبع دلائل الأمور في نظام ذات شهر الشرفي مر وسردار ساكت خان ساكت تفرد شعور في اليواري بخصوص المراسي سردار ساكت خان لدى ندخل بخاص من جودة بسم الله الرحمن الرحيم لدى ندخل بخاص من جودة سردار ساكت خان مراسي لدى أبوه خذوا من صلى صلاتي سردار ساكت خان لدى ندخل بخاص من جودة سردار معذرت غواړي دا د لیکشن کې ډېر معذرت غواړو اوس ساکب خان څه خبرې درته وکړي په پښتو کې وایي د باز نه ځای په باز الوځي کوم مایسونه خلاصوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت عزیزانو دا زموږ ایمان دی چې مرګ حق دی عزیزانو موږ به صبر کوو چې زموږ ایمان دی هر انسان به د مرګ شکه کوي عزیزانو دا دنیا ډېره عارضي دنیا ده عزیزانو یو ډېره غټه دنیا موږ ته ګوري دا دنیا زبا هر انسان زی عزیزانو چې کوم انسان د آخرت لپاره کامیابی کوي هغه انسان کامیاب دی عزیزانو تاسو زما پته ده چې مرګ د الله له طرفه یو ډېره غټه تحفه ده عزیزانو و سردار صاحب د الله پاک د شهادت مرګ ور نصیب کړي
عزیزانو یو ډېر ښایسته مرګ یې ورنصیب کوي. عزیزانو سردار صاحب د داګر پښتانه سردار وایي. عزیزانو سردار صاحب خپل ژوند ګرد ودا کام ته ورکړی وایي. عزیزانو ما له سردار صاحب سره ډېر کم وخت تېر کوي. زه ډېر کوچنی ولم دا په 1992 کې د سیاست آغاز وکړي. زما پیدایش 1996 دی. ما داسې کوچنی ولم ما له ده سره دونه وخت نه کوي تر دوی به اکثره په جرګو کې وایي، دوی به اکثره په پاتاګانو کې وایي، دوی به اکثره په سلاګانو کې وایي، دوی به اکثره په جلسو کې وایي. زما هغه وخت هم نه هېرېږي چې زه راغټ شولم ده ما ته ویل ته به یې مت کوې، ته به یې مت کوې. عزیزانو بیا دوی به دا کام باندې روان شي و دا کام ته خپل وخت ورکوي. عزیزانو یو ډېره لویه واقعه ده. زه منم چې د هر یوه په زړه کې به ډېر غم وي. عزیزانو زما په زړه کې هم غم وي. د پرون ورځ چې تېره شوه د نن ورځ چې وله عزیزانو ما ویل زما غم به ډېر غټ غم وي. لیکن ما چې دا دونه خلک ولیدل چې دا دونه انسانان ولیدل ما ویل ستا غم غټ غم نه دی، ستا غم غټ غم نه دی، دا غم به دا ټولو انسانانو به دی. عزیزانو موږ به یو وار بیا صبر کوو، موږ به یو وار بیا همت کوو. عزیزانو سردار صاحب بله ورځ زه مې یو مجلس وکړي، هغه یې ډېر ښایسته مجلس و دا کلي ته وکړي و دا خلکو ته یې وکړي و دا عزیزانو ته یې وکړي. چې عزیزانو تا زما د سترګو تور یاسته. عزیزانو تاسو سردار صاحب ته ډېر غټ عزت ورکړی وي، په ژوند مې ډېر غټ عزت ورکړی وي. عزیزانو تاسو ته پته به نه وي خو ما ته پته شته چې تاسو سردار صاحب ډېر ښایسته په ډېر ښایسته انداز باندې نن رخصت کواسته هم. دا یو ډېر لوی اعزاز دی، دا یو ډېر لوی اعزاز دی سردار صاحب ته چې نن د ده پر شهادت باندې هم دونه خلک راجمع شوي دي. عزیزانو زه له تاسو سره هم نن یو واده کوم. د انسان ډېرې غټې غټې ارادې وي خو هغه به یې چې د الله خوښوي. عزیزانو ستاسې و سردار صاحب ته څومره عزت ورکړی وي دا زما زه څه وایم، ما سره الفاظ نشته، زه ستاسو شکریا ادا کړم. خو عزیزانو یو مجلس درته کوم چې زما څومره وخت وي، چې زما څومره وخت پر دنیا باندې پاته وي، زه به له تاسو سره ملګری یم. عزیزانو وخت به ډېر کم شی وي. کله سردار صاحب چې پر دغه کام باندې خپل سر قربان کړي عزیزانو که کام ته زما د سر ضرورت وي زه به خپل سر قربانوم له دغه کامه. عزیزانو دا زما له تاسو سره قول دی چې تاسو کله ما سره همت کواسته کله کوم چې تاسو له سردار صاحب سره همت وکړي. عزیزانو زه به له تاسو سره همت کوم، پر هر ځای به له تاسو سره موجوده یم، پر هر غم به زه له تاسو سره موجوده یم، پر هر خوشحالي به زه له تاسو سره موجوده یم. عزیزانو زما نن پلار نشته، ما ویل یم چې زه یې کړ شولم چې ما زه اوس دا سټیج ته راوختلم چې دا ټوله دنیا مې ولیدله تاسو ګر زما د پلار پر ځای یاسته. که په دې کې سپینې ږیرې دي دا زما د بابا پر ځای باندې دي، دا به ما ته نصیحت کوي د نن بعد. د پلار سایه یو ډېره غټه سایه وي. عزیزانو تاسو زما سایه یاست، نن به تاسو له ما سره همت کواسته. عزیزانو کله کوم چې تاسو له سردار صاحب سره همت وکړئ. عزیزانو هر یو زما ورور دی اوس. ما ویلې چې زه به یې کړ پاته سم. عزیزانو خو نن ما د دنیا ولیدله، ما نن چې دا دنیا ولیدله عزیزانو زه یې کړ نه یم، زه یې کړ نه یم. سردار صاحب هم ویلې که زه ښایسته یم په دا کام باندې ښایسته یم. نن که زه هم ښایسته یم کامه زه له ستاسو له وجې زه ښایسته یم.
عزیزانو زمنم یو ډیر غټ ویر دی، زمنم یو ډیر غټ غم دی. تاس بل صبر کار اخاس، تاس بل همت زخه کار اخاس. مرګ حق دی راضی او سردار صاحب ته الله پاک د شهادت برګور نصیب کړي. عزیزانو زه تاسو ور بیا ډیر شکریا ادا کوم. لما سره الفاظ نه زستا شکریا ادا کوم. ډیر مېلمانه هم راغلي دي، زه د هغو مېلمانو ډېره شکریا ادا کوم. زه له ډېره لرې ځایو څخه راغلي، زه د هغو ډېره شکریا ادا کوم. عزیزانو وخت کم دی، زه آخري مجلس هم دا کوم چې د سردار صاحب چې کوم قاتلان دي دا به تر ځایه رسېږي. وله سرکار هم دا امید لرم چې تاسو به خپل لای عمل ځای راکواست. دا خلق ډیر جذباتي ول، دا خلق په زړه کې ډیر جذبات ول. ما دوی ټول مال صبر وکړو، غم دی یو اره لکۍ که دا سرکار به خپل کار وکړي، د سرکار چې کوم کاروایي د هغه به دوی مکمله کړي، که نو بیا پر مخ باندې موږ هم به خپل لای عمل ځای راوړو. عزیزانو یو ور بیا یو جهان مننه چې کوم سړی د سردار صاحب چې لږ خوا به دې تاسو به نن ماپوئ، که یو چا باندې یو حق وي تاسو به هغه نن ماپوئ. سردار صاحب نن زموږ په مابین کې نشته. سردار صاحب یو غر وي عزیزانو، سردار صاحب د ظالمو مخ ته ولاړ وي عزیزانو. سردار صاحب سیالي غوښتله، دا کوم یې سیال غوښتی عزیزانو. بل د سردار صاحب یو مفاد نه و له دغه ځای سره، یو شی نن دی له دغه جهانه څخه رخصت شوی. عزیزانو یو ور بیا یې ستاسې مننه، کور ودان همت به کوو، اتفاق به زله جوړوو، یو بل ځای به نه زله ځو، یو بل اتحاد به زله کوو. عزیزانو که زما په وس هر څه کېدل زه به له تا سره موجوده یم. ډېره مننه، کور ودان. یو مولوي فضل الله صاحب ته خواصر کولی څو خبرې د ټولو عزیزانو ته وکړي. د ټولو انسانانو ته مولوي صلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله مع الصابرين. زما عزتمندو قدرمندو مسلمانانو ورو علماء کرامو سردارانو نوابانو ملکانو معتبرینو، زه تر ټوله مخه چې کوم انسانانو نن د سردار اشرف خان په جنازه کې شرکت کړی دی، که له هرې ضلعې له هرې کونې څخه راغلی دی، الله جل جلاله دې هر قدم د نیکۍ په تاله کې ورواچي. دویمه خبره دا ده چې نن سردار اشرف له دغه دنیا څخه رخصت شوی. د قدر نن به دغه دنیا ته معلوم شوی چې د سردار اشرف خان په جلال العین په پوره بلوچستان کې د خلکو څومره همدردي ولا د سره د جنازې څخه دا تمام جسونه معلوم شي. ورونه اسلامي خبره دا ده چې کوم سړی جنازې له ولاړ شي په جنازه کې شرکت وکړي، که په دې جنازې په مسلمانانو کې یو ښه سړی و الله ته نږدې وي، د الله ته د ده ښه تعلق وي، دغه مړی الله جل جلاله د دغه جنازې په وجه باندې بخښي. کله کله بیا هغه مړی شهید وي، الله جل راضي وي، بیا د دغه مړي په برکت باندې الله جل جلاله و تمام د جنازې و انسانان شریک شوي دي، الله ګناهونه ورمعاف کړي. لہذا زه خبره ختم کوم. محبوبه کار روان دی، هغه به پنځه خبرې تاسو ته وکړي، لیکن الله جل جلاله د ستاسو دغه همت او جرأت الله دې اجر درکړي، الله دې ثواب درکړي. زه خپله خبره بس کوم. محبوب صاحب تاسو ته خبره وکړم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سردار اشرف ثانیه د ګلبن کور ثانیه د وی ما ودی ډیر د سره پاتې دی یو ما خپل ډیر خوش هم وی ډیر ښه انسان هم وی ډیر زبر انسان وی د خلکو په غم کې انسان وی بهر کیف خدا د زوی دی زده زوی سره مرسته کوو ګډ کوو چې ته ځای پورې ورسوو زه د حکم ډیر شکریا ادا کوم چې راغلي دي په دې مجلس کې ګډون کړی دي ډیر شکریا ادا کوم لکم کار ودان دیوار راشي 15 منټ خبر به وکړي ټیم نه وخت دی کار ودان او خلک د جنازې خوا ته لاړ شه زیارتوال هغه د زیرا دا خلک د جنازې خوا ته لاړ شي جنازې به ځای د کښېنې په ځای ته جنازې ټیم پراته دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا شهيد سردار اشرف خان د جنازه او خارو ته سپارلو په مراسمو کې ناس دلته حاضر ډیرو درنو سردارانو ملکانو معتبرینو او د پښتانه قام درنو سپین ږیرو ځوانانو تر ټولو له مخه اجازت غواړو چې نن موږ پر کوم درد او تکلیف بیا سره غونډ شوي یو موږ په دې ریاست په پاکستان کې ورونو زموږ مرګ زموږ سپین ږیري زموږ ځوانان خلق د مخ په صفو کې نه بایزي دا نو خپل خلک شاوخوا ته په پوره ورتیا لکه مشي خلاصي څنګه خلک مخ ته ولاړ دي هغه شاوخوا ته وړي لکه خپل خاص کړی دي نو شاوخوا ته ورتیا او ټول کمیټې چې جوړه ده د شا په خوا کې ولاړه ده خرمات ورسره دي هغه د هغې خوا بیا خرما را تقسیم کړي دا ټوله ژبه د ناستې سپېره ورسره شوي دي که نر برزه خرابوي دي که مېلمانه دي دا د ناستې د شا سپېره جنازه راغله د جنازې لمونځ کوي ګډ ناستې سپېره صفونه د
جو چش او معنی تو وایس راوخه جلال وطنیار انت مختي خلاص